रहीम زه ډاکټر بصیر د اپر دی DHO تاسو سره مخاطب یم. زه څه خبرې د کووډ-19 ویکسینیشن په حق باندې تاسو ته کول غواړم. دا د الله شکر دی چې مونږ ته کووډ-19 ویکسین راورسېدل. اوس به مونږ هغه زمونږ فرنټ لاین هیلث ورکرز ته هغه کوو. د دې باره کې دغه دا چې دا ډېر قیمتي او ګران ویکسین دی او زمونږ د فرنٹ لاین چې څوک زمونږ ورکرز دي هغوی په دې باندې لکه هغوی د وایرس ته ډېر زیات ایکسپوز دي، نو مونږ اول ویکسینیټ کوو به هغه خپل فرنٹ لاین ورکرز. په دې کې زمونږ سره د 18 سال نه واله تر دا 80 کالو پورې خلکو دپاره به دا ویکسین کیږي. دا چې دی نو بعضې داسې خلک شته چې هغې ته به دا ویکسین نه لګي. لکه مثلا یو سړی د کینسر بیمار دی، مثلا د یو سړي ټرانسپلانټ شوی دی، یا چې دی نو یو حملداره زنانه ده، یا هغه زنانه چې کوم خپل بچو ته پی ورکوي او دغه شانتې د 18 کالو نه لاندې خلکو ته به دا نه لګي. بعضې خلک داسې وي چې هغې کې څه زړې بیمارۍ وي، کرانیک ډیزیزز ورته وایي، امیونو ډیفیشنټ وي، نو هغې ته به دا ویکسین نه لګي. دا ویکسین په 2 سټیجه کې به لګي. یو ویکسین 1.5 ml د دې دغه د ډوز دی، خوراک دی، هغه به په غوښه کې د هغې د ستن په ذریعه باندې به کیږي او د دې نه 21 ورځې وروسته به د دې سیکنډ ډوز دغې کسانو ته چې کوم یو اولنی ویکسین وشو نو هغوی ته به 21 ورځې بعد دویم د هغې ډوز لګي. زمون سره د دې یو طریقه کار دی چې په هغې طریقه باندې به دا ویکسین کم خلکو ته لګېدی شي او طریقه کار به صحیح. دا به اول زمونږ فرنٹ لاین هیلث ورکرز یا بیا د کمیونټي خلک چې دی دوی به خپل شناختي کارډ نادرا آفس ته به دوی هغه لیږي او 1166 باندې به SMS کوي. د هغې نه وروستو به دوی ته د ویکسین د لګولو چې کم سنټر نه به دوی ته ویکسین ملاویږي او کم ځای کې به دوی ویکسینیټ کیږي، د هغې سنټر نوم به راځي او دوی ته به یو پین کوډ ملاویږي. نو هغه خلک به متعلقه سنټر ته موجوده وخت کې مونږ په اپر دیر کې صرف DHQ دیر کې به دا ویکسینیشن کیږي او د هغې نه وروستو به انشاءالله چې څنګه مونږ ته ویکسین نور هم راځي نو د هغې نه وروستو به د نور زمونږ غټ هسپتالونه بلکې د دې پورې چې مونږ ته به د بیسک هیلث یونټو پورې هم د مارچ میاشت کې کیدی شي چې ډېر زیات تعداد کې به ویکسین راشي، نو بیا به زمونږ ټول هیلث فیسیلیټیز ته دا ورسي انشاءالله. په دې ویکسینیشن کې زمونږ سره د ضلع انتظامیې انتهایي اهم رول دی او هغوی زمونږ سره ډېر زیات کوآپریشن او ډېر زیات تعاون کوي. دغه شانتې زمونږ د میډیا رونه دي، د سوشل میډیا خلک دی، هغوی زمونږ سره دلته کې ډېر په پازیټیو انداز کې لګیا دي او امید دی چې څوک به د دې ویکسین نه محرومه پاتې نشي په روان وخت کې. خو فی الحال چې کم خلک ډېر زیات ایکسپوز دي هغه زمونږ فرنٹ لاین هیلث ورکران دي. د دې نه وروسته به د پولیس ډپارټمنټ، د انتظامیې خلک، دغه شانتې د ریسکیو والا خلک او د دې نه چې څوک د دې نه علاوه هم عوام کمیونټي خلک دی نو هغه به هم په دې کې شاملیږي او دا ویکسین د لګولو نه زما ټول د دیر اپر عوامو ته خاص دی، زما د دیر اپر چې کم زمونږ هیلث ورکرز دي چې هغه خپل ځان په دې طریقې مطابق د نادرا سره خپل پین کوډ حاصل کی، خپل دغه SMS خپل CNIC هغوی ته ورواستئ او دوی څومره زیات تعداد کې چې ویکسینیټ شي نو د دې غضب او د دې عذاب نه به مونږ الله پاک محفوظ وساتي. جزاک الله.